الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه خپل قدرمنو مشرانو ته، کمزولو ته، کشرانو ته، خپلو وروڼو ته د زړه د کومې نه په خیر راغلی وایم او ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم چې دا نن زه په دې خپل ورورولۍ کې او په دې خپل کلي کې او د دې خپلې ملګرتیا د خپلو مشرانو د خپلو کشرانو زه دا کومه مینه وینم او دا مال چې کم تاسو د عزت راکو او زما دا سترګې وو د پوره علاقې ته او د ټولو خلکو ته اوچتې کړې. یقینا چې زما سره داسې الفاظ نشته چې زه په هغې ستاسو شکریه ادا کړم. ټولو ملګرو یا د روډ په حواله یا د بل څه په حواله یا د خدماتو په حواله، نو که زه دا خبره وکړم که په دې علاقه کې موږ د هر څیز دپاره اواز اوچت کړلی، که خپله مطالبه یې وکړله، که څه منډه یې وکړله، که په هغې څه د خپل مناسب او د خپل وس دس ټایم یې ورکړی دی یا یو مالي جاني څه خدمت کړی دی، نو زه د دې ځای نه دا وایم چې زه نه د هغې په چا لحاظ کوم او نه د هغې د لحاظ دپاره هغه شوی دی. د هغې وجه دا وه چې زه پخپله د دې بنجوټ اوسېدونکی یم او که نن زه په دې بلدیاتي الیکشن کې حصه اخلم نو دا زه د کونسلرۍ په خاطر نه اخلم چې زه کونسلري ګټم، خو زه ضرور دا خبره کوم چې زه د خپل قوم ګټم، د خپل بنجوټ ګټم او د دې خپل بنجوټ سره ولاړ یم، نو زما په زړه کې او زما په سوچ کې دغه خبره شامله ده. پاتې شوه د نننۍ د ټرانسپورټ د ملګرو خبره. ټیک ده چې که زمونږ پیشه د ټرانسپورټ ته، خو د ټرانسپورټ د پیشې نه علاوه زمونږ د دې بنجوټ او د دې ویلیج کونسل کوم چې زمونږ ویلیج کونسل دی، موږ د دې عوام یو، موږ د دې مشران یو، موږ د دې خلک یو، زمونږ بچي، زمونږ خاندان، زمونږ مشر کشر هغه دلته کې دی. نو موږ هېڅکله زه دا خبره نه کول غواړم چې یاره زه د ډرایور یا د ټرانسپورټ خبره کوم. په دې کې زما سره چې کم مشران دلته ناست دي، فضل کرم به دادا ناست دی، دغه شانتې برینداد دادا ناست دی، دغه شان میاګل لالا یا نور زمونږ چې څومره مشران دي یا کشران دي، زه دیو ته دا خبره په یو مختصر الفاظو کې لږه واضحه کوم. د سیاست مقصد چې دی هغه دا نه دی چې موږ دلته کې د خپل کور کلي د خلکو مخالفت کوو. څومره چې هم دلته کې الیکشن ته ولاړ دي ټول زمونږ وروڼه دي، ټول زمونږ معزز دي، ټول زما دپاره قابل احترام دي. خو پاتې شوه د سیاست خبره. نو که د سیاست خبره موږ کوو نو ضرور به دا خبره موږ کوو چې آیا د دې قوم د خیرخواهۍ، د دې قوم د مسایل د راوچتولو، د هغې لپاره د منډې ترړې کولو او د دې قوم سره د ودرېدو د دې سیاست مقصد چې نو هم دغه وي. که زه په خپل ځان خبره کوم نو زما دا خواهش نشته چې ما ته د زما مشر یا زما رور یا زما کشر هغه دې ما ته چیرمین صاحب ووایي. د نوم دپاره د دې خبرې هېڅ قسم دغه نشته، خو زما په دې زړه کې دا یو درد پروت دی چې زما په علاقه کې زما د بچو که د تعلیمي حالات زه وګورم چې د اوسه پورې زمونږ کوم ماشومان چې دي چې یو قوم یو کلی په تعلیم باندې ترقي کوي، نو چې په هغه حواله باندې زه خبره کوم نو زمونږ بچي به د اوسه پورې چې های سکول زما په بنجوټ کې دی خو د امتحان حال چې دی هغه به نه کېدو. د هغې وجه به څه وه چې زما دلته کې هیډ ماسټر پرنسپل چې دی هغه به د بل کلي و. په هغې باندې که دلته کې سټوډنټان پکې ناست یو پیره د هغې ماشومانو په حواله باندې زما سره په یو ځای کې دا احساس پیدا شو چې د یوې ادارې مشر دا خبره وکړه چې ما نوکر ته ووایي چې ګیټ بند کړه، ما بوټي کرلي دي چې دا ماشومان زما بوټي خراب نه کړي. هغه ټکي ما ته دا خبره او هغه پیغور او هغه خبرې په ما کې دا یو جذبه او دا احساس را پیدا کو چې د هغې ورځې نه ما شروع وکړه. او که د بورډ د کنټرولر خبره وه او که د چیرمین خبره وه، ما په هغې پسې مختلف ذریعې کتلي دي او هغې کې به ما ته هغه ووایي چې ته د ادارې څه په دې سکول کې استاذ یې که پرنسپل یې که څه مینا، زه د بنجوټ اوسېدونکی یم. او په هغې وجه باندې ما هغه منډه کړې ده چې زما د کلي مشر یا زما د کلي کشر یا زما د کلي یو سټوډنټ هغه په یو ځای کې په قدر نه په عزت نه، نو زما ایمان دا دی چې ما له په هغې ځای کې کېناستل او یا خبره کول او یا ټایم پاس کېدل دا ما له مزه نه راکوي. نو په هغې موقع باندې بیا زه راغلی یم او د دې خپلې چې زما ډېر قابل احترام زما استادان پاتې دي، زما مشران دي، بیا د هغې د پرنسپل صاحب سره
د هغو سره زه کېناستلی ما هغه خبره مې کړې ده خو هغو بیا هم وایي چې یاره دلته کې زموږ سره د سټاف او د امتحان دپاره 2 میاشتې دلته کې استادانو ډیوټي لګي زموږ سره دونه وسایل او دونه پڼ نشته خو بیا هم په هغه سکول استادانو کې کسانو دا خبره کړې ده چې دا هر څه موږ ذمهواري اخلو نن که زموږ د بنجوټ زما د 9 10 ماشومان د بنجوټ په سکول کې دلته امتحان ورکوي په خپل سکول کې او په خپل بلډینګ کې ناست دي نو د دې په شا باندې لږ کوټې ما هغه پیغور او هغه درد په زړه کې و چې دلته کې زما د ادارې زموږ د کلي زموږ ماشومانو ته زموږ تعلیم یافته هلکانو ته دا ویلی کېدل چې کنټرولر صاحب ته ما وایي چې ماله به کریم کسان راولېږي یو څو سکولونو والا هغه راپسې بنجوټ ته یو کس ته شینګرۍ ده زه په هغه ځای کې راپاسېدلی یم دا خبره مې ورته کړې ده چې پرنسپل صاحب ته د بورډ ریټایر چیرمین یې زما مشر یې زما قابل احترام یې خو په حیثیت د یو بنجوټ د باشنده او د بنجوټ د شهري په حیثیت زه د بنجوټ یم دا بچي چې دي په دې باندې زه فخر کوم د چا به جامې نه وي د چا به په چپلو کې راغلی چپریل کې د ډېر د بارانونو او د دې سیزن خو زه په دې فخر کوم چې د هغه 9 کیلومیټره دوی پیاده لار والې ده بیا په پلین کوچ پورې نښتلي دي او منګلور سنګوټې ته هالته راغلي دي او دلته امتحان ورکوي زما دپاره دا کریم خلک دی نه اختیار و نه حیثیت و نه د دې بنجوټ د های سکول پرنسپل وم او نه په دې کې استاد وم خو چې زما نیت خالص او صرف د خپل کلي د کشر دپاره زما د اواز و نو هغه کنټرولر صاحب د خپل رور چې جمال الدین نامه ده د هغه په وینا باندې هغه حال چې دی نو هغه منظور کړی دی او نن هم په بنجوټ کې چې کوم ماشومان امتحان په خپل سکول کې ورکوي دا ماشومان که په د 9 10 د 2-3 کالو مخکې دا زما ګواه دي چې دوی ما ته د دې پول په دې سر باندې په اډه کې ویل دي چې پرنسپل صاحب که فرض کا موږ 700 روپۍ جمع کوو که 200-300 روپۍ په موږ اضافي راشي موږ به ورکو خو چې دا حال چې دی دا زموږ دپاره دلته راشي د هغې ضرورت پکې هم الله پاک نه دی راوستی او فی سبیل الله هغه څیز الله پاک کړی دی یوه دا خبره دویم که زه خبره کوم زموږ د هیلث په حواله باندې هغه ورځې وي چې دهشتګردي وه زموږ هسپتال بند و ډیوټۍ له به دلته څوک نه راتلل زما د خپل هسپتال په کرسۍ باندې زړه دردېدلی دی چې هغه بهر په ډاک کې پرتې وي او بارانونه به پې کېدل د هغې ورځې نه زه راغلی یم او په خپله باندې مې په یو ساده کاغذ درخواست ولیکو او د میجر موبین دلته کې ډیوټي وه د هغه نه مې پې دا لیکل واغستل چې دلته کې په بنجوټ کې هر څیز چې دی هغه ټیک ټاک دی هر څیز چې دی په خپل حالاتو کې دی او ډیچو صاحب له تلی ما هغه خبره چې ده د هغه ځای نه الله پاک په دې انداز کې کړې ده چې مرلینګ یو NGO وه او په هغه موقع باندې د ډیچو صاحب سره د هغې هغه ډایرکټر او هغه میټینګ روان و چې هغه موقع نه خدای پاک دا وکړه چې زمونږ د بنجوټ د هیلث په حواله باندې د BHU بنجوټ دپاره هغو ته یې دا نوم ورکو او په هغه یو خبره لږ پریشاني راته دا میلاو وه چې د بنجوټ په دې هسپتال کې یو مشر و په یو ډیوټۍ باندې و چې هغه ډېر زیات محترم و او هغه په هغه موقع باندې هلته و نو ډیچو صاحب ورته په حیثیت د یو افسر ډېرې بدې ردې ووې چې ته ډیوټۍ ته ولې نشې تلی په جواب کې ورته هغه دا وی چې هلته کې حالات خراب دي او ټرانسپورټ او کرپیانې خبره مې ډېره ټیک یاده ده چې دا سړی د بنجوټ نه راتلی شي دا یو عام شهري دی او ته په دې باندې تنخواه اخلې او ستا ډیوټي هلته ده ته څنګه نشې تلی هغه خبره وه دلته کې د هغه سټاف کسان به هم راغلي دلته کې به د هغه زمونږ د علاقه چې ده بېروزګاره یو پسمانده ده ټول مزدور پیشه خلک یو غریبوالی دی کمزوري ده نو که چېرته زما د کلي یو مریض ته یو 2-3 شربتونه میلاو شوي نو زه په هغې باندې هم د هغې BHO صاحب او د هغې NGOs والا شکریه ادا کوم چې زما په یو ناقصه انسان چې یو کمزوره انسان زما هېڅ حیثیت نشته خو کم سے کم چې په زړه کې را سره د یو خبر احساس و نو الله پاک زما مدد کړی دی او دلته کې به د بنجوټ کې 2-3 کاله هغه NGO چې کم کار چلېدو او کم BHO کې هغه کار چلېدو چې هغه شوی دی خو بل طرف ته د هرې خبرې 2 رخونه بیا دپاره چې به دلته د یو بابو یا د یو ډاکټر بدلي وشوه یا به چا شکایت وکړو زما سره به یې رابطه وکړه چې دا خبره په ځلوایید به کړي نو ما هر سړي ته دا خبره کړې ده او په ټیک انداز کې مې کړې ده زه د چا خلاف نه یم تلی خو کم سړی چې د کم کار دپاره مقرر دی زما په یو اداره باندې که هغه د هیلث وي که د ایجوکیشن او که هر څه وي په هغې باندې د ګورمنټ نه تنخواه اخلي دا پیسې زما او ستا د جیب نه ځي د مختلفو ذریعو باندې د ټیکس په شکل کې د بل څه په شکل کې او زما د کلي د قوم خدمت نه کیږي
نو لاول زما او پسې ستاسو د ټولو دا فرض جوړېږي چې موږ به د خپل حق تپوس کوو او دغه سړي نه به دا مطالبه کوو چې دا ستا ذمواري ده ستا دلته ډیوټي ده که نه کوي راله ښه ټیک ټاک به د دغې مستحق سړی او د هغې ډیوټۍ مناسب سړی به په هغه ځای باندې چې زما د کلي او زما د بنجوټ د مشر کشر خدمت وکړي. نن سبا که تاسو ګورئ زمونږ د ویلیج کم سیکرټري صاحب چې دی دا نه ده زما کلاس فیلو هم دی زه دغه نه کومه خو اکثر دا دی چې دفتر زما په بنجوټ ویلیج کې دی په ګورتۍ کې دی د هغې خپل تنخواه خپله کرایه خپل کلاس فور وغیره دا په ډیوټۍ باندې دی خو زما سیکرټري صاحب چې دی نو هغه د منګلور بادشاه دی او زما د بنجوټ یو غریب رور هغه هم د دې ځای نه کرایانې ورکوي هم هلته کې په منګلور کې په کوڅو کې ګرځي د هغه کور معلوموي او چې کله ورته هغه میلاویږي نو مازدیګر د هغه نه دفتر بند شوی زما مسله نه حل کېږي. زما دا هم فرض دي چې کم سړی په کم ځای کې ډیوټي کوي چې هغه سړی په هغه ځای باندې ډیوټي وکړي. لازم نه ده چې دا اختیار دی زما سره دا اختیار زموږ د ټولو سره دی او د ټولو دا حق دی چې د خپل حق تپوس موږ کولی شو. دا په هوټ نه ده دا په چرمینۍ نه ده دا په کونسلرۍ باندې نه ده خو دا صرف په سوچ او په احساس باندې ده چې په موږ کې دا احساس را بیدار شي چې موږ د خپل کلي خدمت وکړو. دلته د دې نه علاوه د دې روډ دا ذکر دی ملګرو وکړو داسې نه ده تاسو ټول ناست یئ موږ دغه شانتې یوه ورځ به دا احساس کېده او دا خبره هله کېږي چې یو سړی لاړ شي په ورکشاپ کې او مصري ته کښېني او هغه په دکاندار پسې ولیکي او وایي چې یاره دونه بیل دی 10,000 او 15,000 ستا په ګاډي باندې خرچه راځي. دې خوا ما ته په کور کې مهنګایي ده زما بچی چې دی د هغه د ډوډۍ درک نه لګي بل طرف ته راته مریض پروت دی د هغه د دوایي درک نه لګي او زما د یو ورور د مزدورۍ او د دغه دوایي او د بچي د خرچ خوراک دغه ذریعه چې ده نو هغه دا ګاډی دی او په هغه ګاډي باندې چې زه 200 ګټم او په هغې پسې 1500 قرضوم او واپس په هغې باندې خرچ کوم نو زما مسله خو نه حل کېږي. دا احساس دا درد د هر یو سړي سره دی دا لازم نه دی چې هغه زما د بنجوټ د ترانسپورټ سره تعلق لري هغه که زما میلمه دی زما د کلي ته د چا لاسنیوي له راځي نو هغه هم ماته دا خبره کوي هغه هم دوباره بیا په شوق سره زما سره غمخوادي نه کوي دلته زما د مشر کشر قدر نه کوي دلته کې زما سره د تلو راتلو خواهش نه کوي.